ټولې یو لکه حدیث عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تر لاسو پیړو پورې ټول خلق په دین واحده باندې التوحید نوح علیه السلام د زمانه خلاف شروع شو مشرکین را پیدا شو وما كان الناس الا امه واحده متفق په مسلې توحید باندې نو خلق مگر ټولې یو فختلفو لاسو پیړو نه بعد لکه عبد الله ابن عباس روایت ته خلاف وکړ فختلفو فبعث الله النبیین بدل کې متفق علیه نشره او فضیلت یې کې متفق علیه شدوات ته چوده کې مطلب بک پیښه كان الناس واحدا فاختلفوا بعث الله النبيين وخلق له فدين واحد باري فاختلفوا باختلاف شروع اختلاف شروع مشركين را پیدا شو تو حجت قائمول لپاره بعث الله النبيين وبشرين راول الله پاک انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام زیر ور کون کی مرون کتا زیر ور کون کی مرون کتا وانزل معهم الكتاب اور اویل گد انبیاء اس کتاب بالحق دفاع ظهار الحق ليحكم بينهم جب سلوك فما دخل في مختلفوا باب سلوك باختلاف کرنے ومختلف فيه الذين اوتوها خلاف چاو کو علماء ولي وک حسد وجنا او کله وک فاستعلم لا ومختلف فيه الذين اوتوها من بعد ما جاءهم البينات اختلاف نه کړي په دې حق کې مگر هغه څه چې هغه تور کړی شو کتاب پس هغه چراغ دي تواضح دلایل ولې خلاف کو بغيهم بينهم د وجه حسد نه فبه ذي کې فضل الله الذين امنوا الله هدایت کو هغه څه چې دروږي انابت برابر دي چاغي کی انابت ودي ماتا لمختلف فيه هغه مسله چې دي اختلاف کړي پای کې حق دی الله تو خود باذنه بتوفيق الله وتوفيق الله سو الله دي بي شاعر صراط مستقيم الله هدایت کی چاہت خود چې بدرب دلار صحیبانه بیت زجر للمتکاسرین زجر دفاع متکاسرین و ترغیب الجهاد اب حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم بصر الذين خلوا من قبلكم خیال کوي تاسو چې تاسو بجنت تلاش اے مسلمانانو اور براغلی تاسو حال بسر بمارا د حال ولې براغلی تاسو حال کسان چې درشي د تاسو نو خلاني حال سو حال دا مسدهم الباسا والضراء وزلزلوا صدر واغی تدغلسیو بیماری والضراء بیماری وزلزلوا جل قول شی دشمن د طرف نه کله خرابه دشمن براغلی وزلزلوا جل قول شی حتى يقول الرسول والذين امنوا متى رسول الله چې ویل به پیغمبر او ایمان بالا او چې کله وی د الله امداد ظاهر کې باندې میږي چې دا تزلزل لکه څنګه چې په اتباع د بیا راغلی دار کې په نبی اسلام راغلی حالات کې دا مخالف دا مناسب نه ده او د آیات د سورۃ احزاب صدا مخالف د غزل وګوره سورۃ احزاب دیشتم نمبر آیات سورۃ احزاب چې دا باندې میږي چې حتی کې مؤمنان د دې امت هغه باندې تزلزل نه راغلی نو په بیا څنګه تزلزل راځي حاصل لاره دې باندې میږي چې په بیا تزلزل راغلی حالات کې په بدی امت په صحابه باندې امت تزلزل نه راغلی نو بیا په بیا څنګه راځي سورۃ احزاب دیشتم نمبر آیات سورۃ احزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله کله چې ورته وینارو احزاب د کفار هغه واقع خندق ته اشاره ده چې ټول احزاب د کفار راجم شيو او تیر چاپیر د مدینه ګیره ورځولې و د دې لپاره چې د مسلمانانو استحصال وکړي کله چې ورته وینارو احزاب د کفار قالوا المؤمنون هذا ما وعد الله ورسوله دا هغه چې چروت کې زموږ الله او پیغمبر د الله او رښتیا ویل الله پیغمبر د الله او ما زادهم الا ادمانا زیاد کراتلو د کفارو او د احزاب د کفارو مؤمنان ورا صحابه د مگر ایمان او تسلیم انقیاد مفسرین ذکر کی چې دې آیت اشاره ده هذا ما وعد الله ورسوله دې آیت جها اب حسبتم ان تدخلوا الجنه چې امتحان برادي تکلیف برادي اب حسبتم ان تدخلوا الجنه خیال کوي تاسو جناس بجرت تلار شي بي امتحان بخابه مسلمان راضي اور میرا غیر د بشاده کسان چې شي د مخکې ساسره تکلیفات او امتحانات هغه دا حال د وختو مؤمنانو دا چې رسیدلي ودي ته تنگ د سیو بیماری والضرا بیماری داري غلبه د دشمن امتحانا وزلزلوا جل قول شو دي حتى يقول الرسول والذين امنوا متى رسول الله شقران ور الله مرقدو وینا مطابق دلته تقطيع ده دې باندې وقف د کلام ختم شو حتى يقول الرسول چې به پیغمبر دي تا وینا به کول پیغمبر دي تعالی ان رسول الله قریب او ویل به بار بار او متى رسول الله په دې باندې کلام ختم شو او قول رسول الله انا ان رسول الله قریب والذین امنوا ما ان لا تزلزل فبنا
انبیاء نه راغله انبیاء نه راغله تزلزل پاتبا باندې راغله والذین آمنوا معه متى نصر الله وين به ایمان والا او چې کوم د پیغمبر سره متى نصر الله کله به امداد الله. ابن جزی المدهش دا یو کتاب دی المدهش هغه کې یو جل کتاب دی موعظه پکې دی ډېر بهترین اصول د قران کریم پکې دي یو پکې دا قاعده ذکر کړی دا المدهش ابن الجوزی چې دا قاعده د قران کریم چې هغه اجمال ذکر کی به تفصیل ذکر کی په طریقې د لفظ نشر غیر مرتب تفصیل ذکر کی په طریقې د لفظ نشر غیر مرتب لقد اجمال شو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه وینا بکول پیغمبر وینا بکول ایمان والا او پیغمبر سره وځه اجمال شو وځه پیغمبر وینا سره او د مینارو وینا سره تفصیل په طریقې د لفظ نشر غیر مرتب د مینارو وینا متى نصر الله دا تفصیل د مینارو د وینا متى نصر الله دا تفصیل د فاده وینا د مینارو د متى نصر الله کله وی د الله امداد او د پیغمبرانو وینا سره الا ان نصر الله قریب بهترین قاعده ذکر کړی دا چې کله قران کریم قاعده را چې اجمال وکي به تفصیل په طریقې د لفظ نشر غیر مرتب سره دي غیر مرتب لکه دا اجمال شو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه وینا بقول پیغمبر وینا بقول ایمان والا او تفصیل شروع شو د تفصیل د بناد او بناد په اجمال کې وخت رسره دي لیکن تفصیل کې وخت شو د بناد وینا سوا متى نصر الله اذا تزدد راغله په بناد راغله دي په پیغمبر راغله متى نصر الله کله وی د الله امداد او تفصیل د وینا د پیغمبر الا وینا د پیغمبر سوا الا ان نصر الله قریب به حسن کیږي الا ان نصر الله قریب خبردار به حسن نشي الا ان نصر الله قریب خبردار کړي امداد الله د نزدې واخر دعوانا الحمد مسائل اربعو دی وجنه ضرور حسی اول حسی کی مسئلہ توحید پای کې صل آیاتنا منقسم الى باب ثلاثه باب اول کې بیان د فرق او ثلاثه باب ثانی کې مرکزی مضمون کې مسئلہ توحید او فاعلیت الله پدریم باب کې خطاب خاص پس خطاب عام لا او به خطابات جتا مشتمل پر نعمتونو باندې دریم حصہ کی مسئلہ رسالت بدفع شبہات و تسعہ سرا دریم حصہ کی مسئلہ جہاد و داغیر فار امور انتظامیہ ثلاثہ اول امر منتظم تہذیب الاخلاق او داغیر فار اشباس احکام فینز متعلق اصلاح دا عقیدی شفق متعلق اصلاح دا معاشریت سرور متعلق اصلاح العمل میں سیاست مدنی مسئلات اصلاح البلاد داغیر فار سلوز ارسول اول اصل قصاص من الظالم دیم تقسیم الاموال بالقانون الشرعی او دریم مسئلہ صيام للتثبت والارتباط بنظم نهى للارتشاء بے مسئلہ حج تنویرا على الجهاد داغی حاجر و اقسام اعلی سعید ادنا سعید اعلی شقی ادنا شقی بے ترغیبات الى الجهاد و حکمت الجهاد ندیز گرا دریم امر منتظم شروع کی گی جاغت تدبیر منزل مسئلہ اصلاح د کور د فار احکام هغه خلاصه کې ذکر کړی فرون چاتل احکام ذکر کړي د اصلاح د تدبیر منزل لپاره او د اصلاح د کور لپاره داول حکم ذکر کړي مسأله الانفاق يسالونك ماذا ينفقون تفوز کې سارا چې څه خرچ کړي قل مال فاتم من خير فللوالدين هر شي چې خرچ کوي تاسو د مال نه خیر مال خو ځکه بلار د الله کې لګيږي نو دا تعبیر پدې سي هغه چې خرچ کوي تاسو د مال نه د مور فلان د خپل پروار لپاره سوال شیو فبارد منفق کے ماذا ينفقون او جواب د منفق ورکل شي د مصرف د جواب مطابق سوال سره شو سوال فبارد منفق کے ماذا ينفقون د مقدار د منفق کې د جواب د وزید منفق د منفق ورکل شو اشاره دي ته چې دا اهم چیز په الفاق کله کله خرج کې خو چې کله منفق صحیح نوي دا هغه ټول برباد دي لکه دې زمانه خلق نه بل کله باندې خرج ویلي کې لیکن په هغه د شیطان فلار کې یا د حصول د مرصب د دولت د فعال لکه څنګه سیاسي خلک الیکشنونه کې لکونه خرج کوي او لکونه خرج کوي په خلکو باندې به چې کله حاصل شي به لکونه خرج کوي په تسکون په د زړه چول باندې چې زړه ورته انسان دا بس کوي ولي او دا کرشن کو به ودای لکونه په دې باندې خرج کوي یا په ډور سره په دې د زړه باندې خرچ کوي نو کله کونه خرج کوي هغه چې په صحیح منفق باندې نوي دا برباد او کو یو روپے خرج کوي چې بلار د الله کې صحیح منفق هغه مفید ده
اهم په انفاق کې منفق د دیو جن بیان د منفق ذکر کوم چې د منفق تحقیق وکا منفق معلوم کا منفق دا دی للوالدین والاقربین وطعام المساکین لاول د خلق قربانو حق دی به د یتیمانو مسکینانو حق دی عمرو بن جموح رضی الله عنه دا فرات باندې من منذر ذکر کوي چې د پوسو کې نبی علیہ السلام له دوه خبرو یو مالون په کوم نام والنا من کم شي خرج کو د امر زمنګنا او په کم ځای کې خرج کین د فضل اداو یو تفوس و د منفق دیم تفوس و د منفق دته سنو خو تنسیص طریقې سره د منفق بیان وشو او دا بل ضمنی معلوم دی دې کې اشاره د اهتمام د بیان د منفق ته او اهتمام د معرفت د منفق ته چې منفق په جنا اصل چیز دا دی يسالونک ماذا ينفقون د بوز کې سالا چې څه خرچ کیږي څومره مقدار خرچوي کی قل ما انفقتم من خير هر څه خرج کې کله کې کډیر خو منفق په جنا مصرف په جنا قل ما انفقتم من خير فللوالدين هغه چې تاسو خرج کوي د مال لاول منفق مور ولار دي فللوالدين د دې وجه نفقه دي لازم ده چې کړی دي محتاجي فللوالدين د فرض مور ولار والاقربين او داغه نه بعد به نور فلفلوان ولتاما او بیت ماران والمساکین عاجزان وابن السبيل او مسافر دلار بچي ان مسافر وی داغه سے احسان کو ابن السبيل ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم سجو کی تاسو د انفاق د خیر نه ما تفعلوا سجو خرج کی تاسو د الله وما کم صریفو سجو خرج کی تاسو د الله فإن الله به عليم جب قبل دې خرج کړي دي دا د دنیا د حصول لپاره یا د نور د شیطان د تابعداري لپاره کنه د رضا د الله لپاره به الله خو دې وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم سجو خرج کی تاسو د الله یقینا فاغي من الله کوئی د کتاب قبل خرج کړي دي دا یو قسم له تنبیه شاه په اخلاص باندې اخلاص نکار واخلا او خصوصا اخلاص جمله دار چې منفق باندې ولګي دا دیم حکم د قتال وذبالکم القتال وكره لكم ورشوه د فتا سمار جهاد خلافا لهذه المسلمين د دې زمانه مسلمانانو لا هغه دې فرض حکم ته دهشتګردي وي نو کافر وته وي نه کافر دي نه مني قران ولې بغیرت مسلمان چې دعوت ایمان بالقران کوي او د دې حکم خلاف کوي الله قتال فرض کړی دی او دې ته دهشتګردي وي لکه مثلا مونږ الله فرض کړی دی او خلق دې ته ضایع کاروي برباد کاروي نن سبا چې قتال ته څوک دهشتګردي وي لوی کافر ته بل نشته کوتب علیکم القتال وكره لكم فرشوه د فتا سماره جهاد د کفار سره وكره لكم دا بدلږي فتا سماره طبيعت په لحاظ سره په اعتبار طبيعت سره ځکه په دې کې نقصان د مال دی نقصان د جان دی او سړي کواره د بدن دی وكره لكم دا بدلږي فتا سماره په اعتبار د طبيعت سره ہمارا دارا وكره لكم دا جنگ بتا سره بدلږي په اعتبار طبيعت سره خاصه طبيعت تر اعتبار نشته واسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لكم ډیر کرتی کې دې چې جبد بغنی تاسو یو څه در په اعتبار د طبيعت سره او هغه غوړي د فارغ تاسو په اعتبار د شریعت سره او خیر لكم على طریق الشریعت طبيعت په لحاظ سره تاسو بد غنی لکه په طبيعت د بوج فروزي تکلیف وي او خیر لكم هغه غوړي د فارغ تاسو سمارا ان طبيعت تابعداري مکوې د شریعت تابعداري وګي دا سره چې تاسو طبيعت تابع لکرون سبا کلمه کوم کافر خو کافر چې طبيعت تابعدار دي کلمه کوم مسلمانانو د طبيعت تابعدار دي او تارک الشریعت ته یعنی د طبيعت په مقابله کې شریعت مفریدا د شریعت تابعدار شو د طبيعت تابعدار مګردا واسان تکرهو شیئا وهو خیر لكم ډیر کله بدګنی تاسو یو چې در په اعتبار د طبيعت سره او خیر لكم حرام کې به وایي د فارس په اعتبار د شریعت سره دارنګ واسان تحب شغا واسان تحب شیئا ډیر کله بدګنی تاسو یو چې لر کتر کول قتال ترک الجهاد کله بدګنی تاسو یو چې در په اعتبار د طبيعت سره وهو شر لكم حرام کې هغه نه کار د فارس په اعتبار شریعت سره د شریعت کې ترک الجهاد دا د ناکار سبب د غلبې د کفار ګرځي سبب د تسلط د کفار ګرځي آسان تحب شین نور کبه خغنی تاسو چې لرا چل کتر کو جهاد چې مثلا او شیر الله شر لكم او هغه شرط فارس تاسو دا ټول معاصب به داخل دي انسان معاصی وسه چې مخالفات نفسانی دي د طبيعت په لحاظ خغنی لیکن شریعت کې هغه زین ده واسان تحب شین نور کبه خغنی تاسو چې لرا په بعد د طبيعت سره د خواهش نفسي سره وهو شر الله شر لكم بإتبار شریعت هغه بشری د فارس تاسو په بعد شریعت سره په بعد د انجام سره والله يعلم وانتم لا
لا تعلمون حاصل دار والله يعلم الله فقفيگن د الله د احکام تابعدار شي چاغر رسوي ولانتم لا تعلمون تاسو مفيگن فيگن د خپل خواهش د خپل طبيعت مطابق کیږي حاصل دار په مقابل د حکم د الله کې د خپل طبيعت حکم او د خپل خواهش حکم پرې دی معنا دا شله والله يعلم وانتم لا تعلمون الله فقفيگن د جسر دا کوي دا تابعدار شي وانتم لا تعلمون تاسو نه فيگن تاسو خواهش او تاسو طبيعت چې تاسو سوي نه غي تابعداري وکوا ان د طبيعت له خواهش تابعداري په مقابل د حکم د الله کې فريدا وانتم لا تعلمون تاسو نه فيگن دا دیم حکم دریم حکم د قتال فی اشهر الحرم چې په اشهر الحرم کې قتال څنګه دی مرشاد نزول لدی آیات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سریه لګره وا سریه قطعه من الجيش ته ویل کی یعنی جیش او قطعه او هغه اصحاب السراء سلسله ذکر ادنا عدد درې دی او سریه عدد څلور دی او دې د سریه ذکر ویل کیږي یاد سر نه ماخوذ دی دا پټه حمله کوي په کفار باندې ندی وجه ته سریه ویل کیږي یاد سرا نه ماخوذ دی سرا په معنا د منتخب چیز دا یو قطعه مختاره ده په جیش کې ندی وجه ته سریه ویل کیږي جمع سرا راځي یسالونک عن الحرب نبی علیہ السلام یو سریه ولېګله مرشد نزول نو مقابله نه په مابین د جماعت د کفارو کې د حالات د کفارو د فایل لري وا او دا سریه واره کې دا جګړه جوړه شولا او په خداو چې دا د رجب اول تاریخو د صحابو خیال داو چې دا لا شعبان دې ربيع الثاني دې جماد الثاني دې رجب داخل شوه نه داغه د رجب اول تاریخو واغی کې کفار په دغه جنگ کې مړ شلو نو کفار اعتراضات شروع کړو چې دا د مسلمانان وایي ځکه شهر حرم کې قتال لکه څنګه چې کفار ملکانو شریعت کې امدامرو اعتراض شروع کړ چې دا د مسلمانانو شهر حرم کې قتل وکړ په خپل د مسلمانانو شک پیدا شو چې دا کار زموږ نه څنګه شو دا آیات الله راولګه د فارده پر شبهه د مشرکین او مسلمانانو باندې او د فارده پر شګوک او شبهات المسلمانانو د يسالونك عن الشهر الحرام تو فوز کې ساره په بار د میاشتو عزت کې قطارین بدل استعمال لې تو فوز کې ساره په بار د میاشتو عزت کې یعنی د جنگ کول نه فدې کې چې حرم کې جنگ سرنګ دي قل قل جواب ورکا قل قطار فی کبیر او آیا جنگ کول په حرم کې چې الله دې احترام دې له ګناه دا جنگ پدې کې سینې دي قل قطار فی کبیر او جنگ کول په حرم کې دا له ګناه دا ولې بل طرف ته چې کفار کوم ګناهونه کې هغه ته خیال نه یعنی د صحابهونه قتال په حرم کې صادر شو په تاریخ له خدا خطا او دې قصدن لې ګناهونه کې هغه ته خیال نشته او په دې باندې اعتراض کې مسلمانانو باندې او دا اعتراض مثال دا دی چې مشهور مطلب له فوزو کې ویل غلبیر وی کوزي د جتا کو سوري دی یعنی غلبیر دا اعتراض صحیح نه زبان حرب له دې کوزي کې سره نه زیات سوري دي هغه سره د خیال نشته کوزي کې دوه سوري د هغه خیال دی د مشرکین دغه یو خدای د صحابه او ته مسلمانانو ته چې په خدای ساقي خیال نو ګر چې دا اول تاریخ د شعبان دی د رجب دی خیال دا چې دا اخرنه تاریخ د جماد الثاني دی او داغه نه قتال صادر شي اعتراضات به کوي د دې چې کوم قصدن ګناهونه خلاف حکم کوي د خیال نشته والقطار فی کبیدا سر کې جواب دی د اعتراض مشرکین نه په صحابه باندې او د فرشو کو د صحابه د درنم والقطار فی کبیر او جنگ کول په دې میاشت کې لوی ګناه ده وصد لن سبب طرف د کفارو کې سری وګړه وصد لن سبیل الله یو ګناه بندول د خلق دین د الله نه لکه څنګه چې مشرکین خل مسلمانان باندې دین د الله نه بندول د خلق دین د الله نه دیم وکفرهم به کفر کول په الله باندې دریم والمسجد الحرام او بندول د خلق د مسجد الحرام نه لکه مشرکین مکه نبی رسول الله صحابه شریعو به فقاد حدیث باندې هغه بل مسجد الحرام ته پرې خدل والمسجد الحرام بندول د خلق د مسلمانانو د مسجد الحرام نه سلورم واخراج اهله منه ایصل د اهل د مسجد الحرام چې اصل اهل مسلمانان دي ایصل د اهل د مسجد الحرام د مسجد الحرام چې مسلمانان دي صحابه نبی رسول الله اکبر عند الله ډیر لوی ګناه د الله فضل بار کې دې کې دا دوه سوري موجود دي ته خیال شری صحابه نه خدای صادر شراب چې فرجب کې دا غیر ساقط صادر شو خیال نو دغه دې ګناه وي بنظم والفتنه اکبر من الوسر په دې کې دا ده والفتنه اکبر من
القتل شرک ډیر لوی ګناه د قتل کله صحابو نه قتل سازش کو للمدافعات ته دې چې شرک نه غره دا کې بوش کافر دی مشرک دی هغه ته خیال چې دا ته دهشتګردي نه وي او مسلمانان چې ځان مدافعات کې هغه ته دهشتګردي وي والفتنه اکبر من القتل دا پنځه نقصانات دا ذکر کو چې دې کافر مشرکین دي خپل نقصانات خیال نشته د صحابو نه چرته خطأن صدور د قتل راغې هغه ته خیال دی هغه شمیري والفتنه اکبر من القتل دا کې د بوش نن سبا اعتراضات وګړه بوش په خپل باندې مسلمانان قتلای بلکې ماشومان قتلای زنانه قتلای مریضان پاسپاتونو هسپتالونو کې باغې باندې بیماری کې قتلای جماعتونو شهیدان کوي دا دوبره حرامي توبونه کوي دې ته دهشتګردي وي او مسلمانان چې ځان له مدافعات کوي مدازګه قتال للمدافعات ته دې ته دهشتګردي وي والفتنه اکبر من القتل شرک دې د قتل او دا مسله ده چې ضرري قليله برداشت د فرض د فزره د جایز ده قتل کې د کافر کې خونریزي ده او مقصد مدافعت د کفر ده او مدافعت د وجه دا جایز شو والفتنه اکبر من القتل شرک ډیر لوی ګناه د قتل نه مسله اول نو وخت کې عاشر حرم کې قتال ناروا وسرنګ دي نو پدې کې یو د عطا بن رباح او د بعض تابعین مسلک ده چې دا حکم دائم او قائم دي چې جنگ په عاشر حرم کې ان کر کفار سوي جایز نه دائم دي همیشه لپاره دي بل طرف ته جمهور علما فقها ذکر کوي چې دا حکم په اول حالت کې وو لکه په صلح حدیبیه کې بعد دا حکم منسوخ ګرځیدل دي موس قتال په عاشر حرم کې د کفار سره جایز دي او دا دغه صلح حدیبیه پر مختص چې حدیبیه کې کوم نبی رسول الله صلح کړو ول مشرکین سره لس کارا ولکن هغه نقض عهد وکړه په دیم کال باندې هغه په حرم کې سړی ملک د بری خزاعونه چې معاهدین د نبی رسول الله او دی وجه دا سبب د فتح مکه وګرځید دا دغه حدیث پر مختص و اوس قتال په عاشر حرم کې جایز دي د کافر سره د جمهور مسلک دار دا اطواب الاربعه د بعض تابعین مسلک دار چې حکم وسم باقی دي عاشر حرم کې لکه څنګه چې مخکې حکم وسم عاشر حرم کې د کفار څخه قتال جایز نه رسو پر جاګي حمله نه کړي او هغه حمله وکړه لکه مخکې مسو ذکر شنه بیا جایز ده ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا همیشه دا کافرین داغي کوشش لاده همیشه د قادر چې جنگي کې صاحب سره چې واپس کې تاسو دین لا کچري وسره سیږي لکه سبا د کفارو کوشش دار چې مسلمانان د اسلام لواړي د خپل ځان برګري کې لکه ډېر خلک اتحادیان شو د بوش کوشش لاده د بوش د اتحادیان کوشش دار چې خلک مرتد کې عیسایت ته دي ته واړي دیو جنا قسمه قسم اسکیمونه شروع کړی دي په ډنډم کار کوي په مالم کار کوي په دعوتم کار کوي او مسلمانان ټول پرې دي مسلمانان د اسلام د باندې په ډنډه کار کوي د دعوت کار کوي او د مال په دی باندې کوي او کفار د کفر د خورولو لپاره د مسلمانانو لپاره هر قسمه حرب مسامره ډنډه مسامره وګوره جازونه بمباری دا کوي ډنډه مسامره مال او دولت امر کوي ډالر امر کوي خیمه امر کوي دال امر کوي دا قسمه قسم جامع امر کوي دا مقصد دی د مسلمان سره رانشته خپل هغه مشن قائم کوي او دارنګي دعوت هم چلی حتی کې جنکی راځي دي جو د مسله خدي راځي دي په ګورونو کې ګرځي او د کفر دعوت ور کوي او په ګورونو کې ګرځي دا دعوت ور کوي ورسره د خود چې کوم سامان دي د میک اپ ته د زینت دا ول ور کوي لا ول د تحفظ دا به شي به د بوزو کې تاسو نه باندې درې خو ما د استاد خري سفر دی د ګډي مخ اسلام باندې تام درې کنه نو چې جاهلان نه غي متاثر شي خو یو خدای لري خدای جواب ور کړو نه دا خدای ته ویل چې تا اسلام آباد درې دی هغه ما خو نه درې نو استاد د ګډي سفر دی ناغي ته تا خاون کړی دی نه زما په خاون شنو استاد خري فرصه دی د خریم خاون نه د غوام خاون دی استاد خاون نشته ګل بهترین جواب ور کړو استاد خري فرصه ور دی خو د خریم خاون نشته د غوام خاون چې څوک یو خطر او دارنګ استاد خاون نشته څوک د باندې وختل کنه دا جواب ور کړو خو د مسلمانانو صدانه چې دا دندان شکن جواب ور کیږي او ګرځي حتی چې ملکانانو خپل لونه په دغه بی غیرته اسکیم کې او د وسی په اسکیم کې د حصول دارو د فردا خدل کړی دي او داخلي کړی دي ولا زارون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم نن سبا مسلمانان په هر سمان دا کوي ډنډلم کار اخلي دعوت نم کار اخلي مال او دولت هم لګي مسلمان په اسلام باندې هیڅ نه لګي ولا زارون يقاتلونكم همیشه کفار جنگي کې ساسرا چې واپس کې تاسو د خپل دین نه کجري وسیره سیږي او
ومن استاذ تزورت مرشد الله كمرتد جزئی ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره اما تو جواب استاذ سنا دخل دیننا او مرشد بدا حالت کې دې کافر وی مرتد وی اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا عند اتحادی شد کافر اولئك حبطت اعمال دغه اتحادیان دا کسان چې برباد اعمال دي په دنیا او آخرت کې دا کسان جهنميان دي دیو په دې جهنم کې همیشه وی لا موتون ولا خرجون نمریون بدی سے شیدا جیل الا الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ترغيب الى الجهاد ترغيب الى الهجرة او بشارت بعد التخفيف ربط اقلنا کسان امنوا اشاره دي دا مکه راول دا ایمان مکه راول دي ته اشاره چې هجرت او جهاد له هذه المساله دي چې ایمان په کې بيږي دي ایمان لپاره یو سړی کې ایمان نو دا هجرت ته ضرورت ده چې سړی کې ایمان نوي دا جهاد ته ضرورت ده دا جهاد برباد ده امنوا چې کېدو کده الله وحدانیت باندې د الله وجود او قدرت په صفات باندې او د دې مسعید ایمان لپاره هجرت وکول الذين هاجروا دې رسک لاول ایمان د هجرت او جهاد رسره والذين هاجروا کسان چې پرې خو دمل ایمان د مسعید ایمان د حفاظت لپاره درې مجاهدوا فی سبیل الله جهاد او د ایمان د مسعید لپاره په دین د الله کې اولئک رجل رحمت الله دا کسان امید کې رحمت الله والله غفور الرحیم الله دې بخشش کوونکی مهربان الله په دې باندې مهرباني وکي دا څلورم حکم نهي عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر تفوز کې استعاره په باران شراب کې د جواری کې د شراب التحریم علی طریق التدریج راغلي دي طریق التدریج سره لکه مثلا لاول آیات سورۃ بقره راغې مضرات خود واسمهما اکبر من نفعهما مضرات چې ضرر زیات دي لیکن تنسیس په حرمت را لګي به دیم نمبر راغی چې ما ذکر رزین شراب ورس کی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا فماذا کی مدرالا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا لبه په سورہ مائدہ کی تنسیس طریقے سے تحریم راغی ما سورۃ مائدہ کی راولی لا تحریم دا خبر علی طریق التجریج ولا اللہ را وسو اللہ پاک حکیم ذات دے سمدسی من ولکلا ذکر خلق معلوف د ډېر زمانه نه شراب سمالوف نو کچره سمدس من کړه ویل کې دي چې دین کار وې کړه نو دیو جنا په طریقې تجریج سره لا دغه من راولا چلاولي مزرات ذکر کړه و اسمهما اکبر من نفعهما به بخاصتا هما ذکر من وکړه لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا به تنسیس طریقې سبب راشه صاحب بزرګ کې دي مزرات کې ناس او دان کې هما ذکر مدرار او به تنسیس طریقې سره چې ضرورت متنفر شو تنسیس طریقې سمدراله دا حکیمانه طریقې سره دې مر تجریج ځکه د عادت نه انسان اړول مشکل دي د حتن واحده نکېږي مشهور قول د علماء قال العلماء فتاتنا ان الفتام عن العادت اشد من الفتام عن الرضاعه الفتام عن العادت اشد من الفتام عن الرضاعه ان پر کول د انسان د خپل عادت نه قطع کول د انسان د خپل عادت نه دا ډېر سخت دي د ما پر کول د ماشوم د تینا ماشوم د تینا لري مور وته لاور سکی مرجه کې ته پوری کې نور څه بدوي شي ته پوری کې سورو لغت جته نو به ته پور راشي نو الفتام عن العادت اشد من الفتام عن الرضاعه پر کول د انسان منقطع کول د انسان د خپل عادت نه لا ډېر سخت دي پر کول د ماشوم نه د تینا بدعتيان رسميان اغي د خپل بدعت او رسم ځکه ناوړي چاغي معروف داغي سړي او د اهل کتاب او د هغه لپاره دوه قسم اجر ځکه مقرر شو څنګه حدیث کې راځي چې داغي لپاره د چن اجر دی داغي وجه او حکمت محدثین دا ذکر کوي چې دې کې نهایت اخلاص معلومیږي د قسم اهل کتاب نه اخلاص معلومیږي ځکه دې معلوم دي د عمل به تورات سره او به باغی کې مقتدا مشرانم ګرځېدلې دي یو سړی خپل عادت چې معلوم وي واقع سره او پای کې مشر مقتدا می او هغه فریدي او غیر معلوم تراوړي صرف درځي نهایت اخلاص معلومیږي د دې وجه غیر لپاره د چن اجر دی نو شراب تحریم چراغ علی طریق تدریج دا یو جمع دادا یسالونک عن الخمر تبوس کې سال او فمار د خمر کې والمیسر فبارا د جواری کې جواری څه ته ویل کېږي والمیسر فبارا د جواری کې فقها ذکر کوي ملک دایره بین الوجود والعدم ملک دایره بما بین الوجود
اعظم کې ند ور کې کچره لکه خلق جواری کی تاش وته ور کې کدا دوراغه نو صاحب شي 1000 روپے کدا سره زما وشي عامل کی دایره دی وجه په هر هغه به کې په هر هغه معاملې کې چې مل کی دایر بیان الوجود عالم هغه ته ور کې قمار او میسر او جواری ته ور کېږي نه تفرید مسائل دا چې کوم چینل ماشين دی او د چین راوته دی او پکې صاحبان داخل شوی دي مدعیان عمل بالحدیث دي لاول پکې هغه داخل شوی دي میدانو چې کوم مدعیان اسلام دي لاول پکې دي داخل شوی دي او دي پکې چرمنان ګرځېدلي دي باوی کې په دې کې ګڼ وجوه د فساد دي یو د وجوه د فساد چې دي کې احتمال د قمار دی احتمال د قمار نو کچرتا نور ارکان پیدا کړ داغي تفصیل هم دار چې نور کسان پیدا کړي داغي نه دا معلومی کې چې ستاره فائدہ نه په صورت کې چې تا نور کسان پیدا کړ جنت پیدا کړ د امیر کې دایره به وجود اعظم نه دی بل دا د باب د رشوت نه دی رشوت د مسجنل ماشين ارزان دی بازار کې دل ګران ور کوي دا قسم دار چې انداز زیاتی 200 روپۍ زر کوم حاله چې مارو کون جوړ کوي نو د رکنیت د فرض یو قسم رشوت ور کوي او کوم عہدات چې په رشوت حاصل شو حرام ده او دا رکنیت په رشوت رشوت باندې حاصلې بل نقصان په دې کې دار چې دا هغه بیل چې نهان به مشرتین مشهور حدیث دی نهان به مشرتین او دا چینل ماشين چې کوم به دا مشروط ده چې ته به دوه کسان پیدا کړي او چې دوه کسان به پیدا کړي په دا یو قسم نه مشروط ده نهان به مشرتین بل د دې وجوه د بسان ندار چې دا د معاورت کافر دی د تجارت لاغه څخه په تجارت کول کې په کې معاورت کافر دی معاورت کافر ناروا دی لا تعاونوا بالاسم والعدوان دا کافر معاونت ته د کافر تجارت هغه له تجوید ور کول دي بغیر د مسلمانانو داغي هغه تجارت تجوید ور کوي دا بل وجود فساد په دې کې چورته وګوري داغي حقیقت وګوري قانون ثواب کې هغه مدعیان عمل بالحدیث هغه به کې داخل شي د لوی چرمنال په جوړ شي د 15000 او 10000 طلاق پر داغي تنخواه هغه غاری پر دبري خو دي شي د وجه د جواز دلیل ولا ګوري داغه مدعیان اسلام هغه په دې کې داخل شي د دې جواز نه کوشش کوي دا د قبيله د جواري یو فساد کې دار چې دام د قبيله د جواري نه ول میسر کې ته فوز کې سانه وباره د شراب کې ول میسر او د جواري کې قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس ويفدي دوالو کې ګناه دلویا او ظاهر پیدي عند الناس منافع للناس عند الناس ولکه پیدي د خلق ظاهرا لیکن شرک الحاسب ګناه ده فيهما فدي نقصانات دي اسم نقصانات دي او ظاهر د خلق ظاهرا واسمهما اكبر من نفعهما نقصان د دې ډیر لوی دی په دې لکه نقصان اخروی دی او دینی دی او نه چې دا دنیوي ده ونفعهما اسمهما اكبر من نفعهما نقصان د دې دواړو ضرر د دې دواړو ډیر لوی دی د نفع د دې دواړو نه واسالونك ما ينفقون قل العفو تبوز کې سارا چې ما ينفقون چې څه دي خرچه کې قل العفو عام مفسرین ذکر کوي زیاتی د حاجت نه هغه چې زیاتی د حاجت نه او تا ته تکلیف نه وي ته بخیر نه ګرځي هغه قل العفو قل العفو هو زیاتی د حاجت نه چې تا ته تکلیف نه ملاويږي ته بخیر نه ګرځي نه خرج کام خدای شیخنا ور الله برکت ویل چې انسان خو مثال د نه حق دی هغه کول پدیشه هغه نن سبا له چانه زیاتی کیږي نه داغه معنا کول او قل العفو زیاتی ګرځان نه یې په درجه د امر کې انشاء کې قل العفو زیاتی ګر فرزان نه لکه صحابه جرزان زیاتی کول مزری به کولا 2 روپے به وګټلې 1 روپے په خپل حاجت لګولا 1 روپے به په فرض الله کې لګولا قل العفو زیاتی ګر فرزان نه کذالک یبین الله لكم الآیات دارګه الله بیانې تاسو احکام د تدبیر منزل لعلکم تتفکرون جدیر وا تاسو سوچ وکړئ په بار د دنیا د آخرت کې چې دنیا پانی د آخرت باقی نه فقار چې سات توجه آخرت ته پیدا شي زیات توجه له دنیا ته لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرة سوچ وکړئ تاسو په بار د دنیا کې په بار د آخرت کې چې دنیا دا سوچ وکړئ چې دنیا پانی د آخرت باقی نه فقار چې سات زیات توجه امور د آخرت ته شي له توجه امور د دنیا ته بنظم حکم اصلاح الیتاما واسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر تفوز کې ساره فبارہ تمانان کې وا فیدل ټول د دار دی لپاره غلدي ان مخالطت جائز ده بشرط فیدی باندې او حاصل مرشد نزول آیات کله چې اتو نرال فبارہ د وعید کې فاقل د مال یتاما وکي لکه سورۃ النساء کې روان دي فلور مقامات کې ان الذين يكونون مال یتاما انما يكونون في بدونهم نارا وسيصلون سعيرا اکسان چې خوري مال د یتیمانو اخر ته ورځي لا سیدل کچ سکروټ د ور خوري وسه سلام سایرا داخل بشي د جهنم ته
صحابه ویری ده راتونه چې واوري د واحد په بار دکل دی ویری ده مخکې به یتیمانانو سره یو ځای خوراک او شریک به په خوله به د یتیمانانو هغه خوراک بیل کو دا غیر لپاره بیل په خوله ځان لپاره یتیم ماشوم میکله خوري کړي نه خوري کړي نه خوري کړي خوري واخه کله فاطمه شه سلام فاطمه مصیبت او مشکلات جوړ شو رال نبی رسول الله تاسو کو واسالون قال یتاما یجدین شریک په خو کبیره ولا بخو واسالون قال یتاما تاسو کې سانو خبره ایتمانانو کې ول اصلاح لهم خیر مقصد چې کوم شي کې داګه پیدا وي کو بیل په قول کې پیدا وي کو شریک په قول کې پیدا وي پیدا رټو دوی چې ول اصلاح لهم خیر پیدا رټول د فارض ایتمانو دا غوړه دي ویل تخالطو په اخوانکم دا جواز سره ویل تخالطو کو په اخوانکم کتا شریکوي دي رضان سب خوراک کې فخلی کې په اخوانکم ساسور دي جواز تا واسنه چې موټه فراشه ګټي کنه وې ځای ورستا موټه داګه صحیح داګه راشي راځي و دې به خور کنه موټه فراشه نه کوي ویل والله يعلم المفسد من المصلح الله په پیجری فساد کوونکې نقصان کوونکې فمال دمال کې فمال دې تیم کې دا اصلاح کوونکې نه چې شراکت د سره فارق کې موټه فراشه ګټي دي چې مال در چا جوړ کړي کنه مقصد سا اصلاح دې مقصد دا چې مخالفت جائز به شرط اصلاح مقصد دا شو او مخالفت به شرط افساد د مال باندې دا جائز نه ویل تخالطهم کچري شریکوي اعتبار حضرت بخراق کې بس کا کې فخلی کې نو جائز د اختصاص ضروري دي خاصه چې مخالفت او شراکت د فرض فساد او نقصان په مال دی کې ذکر والله يعلم المفسد من المسلم معلوم دي فساد کون کې نقصان کون کې فمال د مال کې ذل مسجد چانا چاغه پیدا لټي په مال دي تیم کې ولو شاء الله الله تجویز وکړي چې شریک په خول جائز دي او کله الله تاسو په تکلیف وجنه بالکل به شریک ولو شهدا الله سہولت راولې ولو شاء الله لا تکم کچره خو خو الله به واقع کړي تاسو په تکلیف کې چې خامخا مخالفت به بالکل لا جائز کړي لیکن جواز را اوسو په شرط اصلاح ان الله عزیز حکیم ناظر ور ذات قادر دې په دې باندې چې چا د مال دې ته بل صادره او سزا ور کولې شي او که تاخير په سزا کې حکیم حکمت ورا ذات داش بغم حکم نهي عن نکاح المشرکات یعنی تعلق با د مشرک سره ساتي لوی تعلق د نکاح د ذکر دي تخصیص وکړه ولا تنكحوا المشرکات حتى يؤمنن فنکاح سماخلی مشرک زرانا لاغي ستاول مساعده حتى يؤمنن د دې پر چې ایمان راوړي ولمتل او مشرک اصله مالدارا لاغي لا غریب یذ او وردا ولا امه مؤمنه اسلام تعلق د ولانه سي اگر غریبانان وي ولا امه مؤمنه خير من مشرکه خامخاوي ذ مؤمنه ایماندارا ولدا داسری مشرکی مالدارنا ولو اعجبتكم اگر کخر کی بتا سمانے داغی جمال او کمال مالدار دا خسرا خو مشرک دا هغه وید لک بدرنګ دا بیمار دا هغه ته بهتر د ایمان فوج اسلام ولو اعجبت باغی کی لوی جوهر د ایمان موجود دی ولو اعجبتكم اگر کخر کی بتا سمانے مال او جمال دی اسی واتن کے مشرکین حتا منو فنکاس مور کے خلخور او مشرکان تا دا سنج مشرکا کے سلمان دی دار کے مشرک سے تعلق کول نشته کول دا مرلی فنکاس مور کے خلقنا فلا ذقرنا خو دې مشرکان ته حتا یمنو چې مان راوړي او د رشتہ دی غریب سو کچ مؤمن وي هغه کم فاسق فاجر مالدار دا څه کو رشتہ ولا عبد مؤمن خير من مشرک خامخا هغه غلام مؤمن چې مان به کی دا نه غره دا اصل مشرک نه ولو عجبکم اگر کله کی بتا سماره دا مال او جمال دا ولې علت د ادم رشتہ د کافر سره کافر سره د دې په حکم کې فاسق فاجر دی د کافر سره فاسق فاجر سره نشته مکو اولئک دعون الى النار جهنم ته بوزي اولئک دعون الى النار دغه مشرکین چې دارا بلی خلق جهنم ته نه تاو په خپل عقیده راوړي په خپل عمل بدل راوړي صحبت صالح ترا صالح کړه صحبت صالح ترا صالح کړه او د صحبت لپاره اثر وي دا غیبت کبلار شي يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه الله رب بلی تاسو جنت او بخشش ته حکم خپل باندې يبين آیات للناس لعلهم يتذكرون مثلا شاه عبد القادر شاه الله رحمت الله علیه زی موضح القرآن په حواشی باندې په ټول قرآن کې اکثر موجود دي موضح القرآن هغه کې په ذکر کړی دي شاه عبد القادر د دې آیات لاندې اگر مرد یا عورت نے شرک یا نکاح ٹوٹ گیا دې آیات لاندې ذکر کې شاه عبد القادر موضح القرآن کې اگر مرد یا عورت نے شرک یا نکاح ٹوٹ گیا کدی شرک وکا کو سړی شرک کو نکاح ٹوٹ گیا نکاح مات
और बेद की शिरक ये शिरक पसंद है शिरक ये कि खुदा की सिफत और में जाने शिरक दारे कि अल्लाह सिफत बल तवर के यो सिफत मुख्तसद अल्लाह दे बल जाने शिरक ये कि खुदा की सिफत और में जाने शिरक दारे कि अल्लाह सिफत बल तवर के बेमिसाल पे के शिरक ये कि खुदा की सिफत और में जाने मसलन ना मसलन दावे उसको हर बात मालूम है उसकी आलिमुल गैब होगाने लकबरी लेवी नबी रसम हाजिर नाजिर दे का पैगंबर लेवर के वली लेवर के हर चला वर के मसल तो मसलन ना चीजा दा होगाने ना को खुदा ये समझे कि इसको हर बात मालूम है दा जाके देवी चीजा हर खबर मालूम दा हर खबर मालूम दा जो चाहे कर सकता है दानी दे च सवाल आख टक दे वही करे उसने बस वर्ष आख टक दे जो चाहे कर सकता है सजो वाली बस न कवले ची जो चाहे कर सकता है हमारा बुरा बुरा उसके इख्तियार में है जमन खुशहाली और जमन खफगान दब इख्तियार के लिए मकसदार मंग बार खफगान बना वसे ची वजान बना वसे ची हमारा बुरा बुरा उसके इख्तियार में है और ये कि खुदा की ताजीम और को दे दे चलो अल्लाह जी कम ताजीम दे अगबर चालावर के मसल तुम सजदा उसको करे अगर तो सजदा के ना अवतार के उससे जात ना दागन उगाड़े उससे मांगे या प्लान राव रसीगी लको चैनल सवाल खल्क मगु मुसलमानों फदे बाने कुल जारी दा जो प्लान राव रसीगी उसको ना उससे मांगे दागन उगाड़े मा फौकल दागन उतावा और उसको मुख्तार कुल बनाए जागा मुख्तार कुल पर चजार सरी ना उसने सम कर मगु मुसलमान के दर्शक कनशरे सिवादा नबल तो कारिमल गैब गनी 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 काफिर तन कम खद जे काफिरो तलाना वागील शुक्राना वरकला वो तवी खुदर दा खद काफिर शव निकाह टूट गया ना करा चाच बुजुर्ग जर बा जवर स्थानो रावर सेगे ना निकाह टूट गया ना और दाग दार जड़ी से मार दे फकर निकाह टूट गया नन जबार जे तो खुद कुरान पर चश्मो चुगर है चानी का बात है ईमान में खुद कुरान पर चश्मो चुगर पर फर चश्मो बाल नशर कुरान और मकद हो मौला गुलाम खान पे काम की दा हाशिबान करे ढेर खल्क दागी मुतरशिश हुए में को निकाह टूल मात तिरा से निकाह अल्लाह ताला का बागे बारे नन सबा खल्क को निकाह टूल मात नहीं खुदा की सिफत और में जाने और मसल तो मसलन ये समझिए कि उसको हर बात मालूम है तकब्बरी याद आ रही है वाले गुलाबी दो बंदान मुसलाकद साथी ना पदे बात मुनासिब किताब दे करे अज़ख़ायर हर मोमिन बगैबान भीगी युमिनुल बगैब माना तो यालमुल गैब और जामिउल माकुल मनकुल बागे दस्तखत करे दे बागे बारे दस्तखत करे दे ना जी यालम यमुल बगैब माना यालमुल बगैब ना हर मोमिन बगैबान भीगी दालवी काफिर ने निकाह टूट गया ना शाह अब्दुल कादिर दा हाशी मुताबिक अगर मर्द या औरत ने शिरक किया निकाह टूट गया कसड़ी शिरक का कसड़ी का सन खजा शिरक का निकाह टूट गया और शिरक की खुदा की सिफत और में जाने खुदे सिफत मुख्तसा बल दौर के वे मिसाल पेश की मसल तो मसल ये समझी कि उसको हर बात मालूम है दादा के देवी चलता हर खबर मालूम दाम ये सके उसको हर बात मालूम है दादा के दो साथी जो चाहे कर सकता है सच गाड़ी न बगा कवले चिन अक टक दे उस अक टक दे बस तो दोबारा जड़ी दोबारा अक टक दे ना जो चाहे कर सकता है हमारा भला बुरा उसके इख्तियार में है जमन खुशहाली और जमन का खफगान दाग इख्तियार करे और ये ना कि खुदा की ताजीम और को दे दे चदा अल्लाह के कम तो उमूरी माज़नत ताजीम दाबर वर्ग मगर सब तुम सजदा उसको करे उसका जस्द देने की और या होता सजदा क्या कहता उससे मांगे दागन उगाड़े ले उसका चगने या प्लान रा मदद चीज बा जवर सारा मदद ची फिर बाबा रा मदद ची लिया ज़ादरा मदद ची लाटो चगने हुई ना दागा अल्फाज दादी दाशा अब्दुल कादिर या उससे मांगे या उसको मुख्तार कुल बनाए अगर मुख्तार कुल बनाए के कसम की बरिया नबी ने साथ मुख्तार कुल मैं हाजिर नाजिर मैं आलिम बिमा काल मैं कौन मैं दागी ने कौन फादिरी या कम कलमा को मुसलमान जिन सब आखिर को जित न चगवई दादा हगो शाह अब्दुल कादिर फतवा मन फल फतवा न को शाह अब्दुल कादिर फतवा वला तुनकिहुल मुशरिकीन रदियात दलांदे वल्लाहु यदउ इलल जन्नह वल महद मुशरिक सदकर इश्तम कवल फासिक फाजिर सदक मिश्तक वच दाग पत बेता फाकिद बलाशी जहन्नमी वजी वला तुउन इलन नादा कसान खरकरा बली जहन्नम तदग मुशरिकीन और दगा फसाक फजार कर फसाक सन मगर शेतो फासिक शेत बड़ा कमार से कद मुशरिक से मगर शेतो मुशरिक से कद बिदती से मगर शेतो बिदती शेतो तला बुखारी में दे वला के दौर इलन नार दा कसान दी अगर बखरत से बुखारी तो बुखारी के वला के दौर इलन नार दा कसान खला खलकरा बली जहन्नम ता वल्लाहु यदउ इलल जन्नत व अल्लाह रा बली खलक जन्नत ना मार द सबब दुखूल जन्नत जो बख्श सा वखल हुक्म बाने तौफीक बाने
युबय्यिन आयातिहि लिन्नास बयान अल्लाह पाक अहकाम कल खल्क़ तअल्लम यतज़क्करून ज़ेर हर शरीफन कबूल की वो हुक्म वो नही अनिल क़िरबान फी हालतिल हैज़ व यसअलूनका अन दाम जुमूर व मुस्लिहाउ तदबीर अल मंज़ल व यसअलूनका अनिल महीज़ सपोज के स्थान फबारा दगा बीमारी की हालत हैज़ की या मकाम हैज़ की मकाम हैज़ से क़िरबान सरंगे सपोज के स्थान फबारा हैज़ बीमारी की कुल हुआ अज़न फातज़िलुन निसा इफ़रात तफरीद